بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورة النساء پدی سورت کے احکامات بین الراعی والرعیت سورت دری سیو اولنی حصہ شروع پای کی دری بابونو اول باب شروع پای کی شپاړس احکامات د پارا د اصلاح د رعیت تقریبا لسم نمبر حکم شروع پای کی بیانو د محرماتو کمی زنانا چې هغې سره الله رب العزت نکاح حرامه کړې وه د هغې ذکر یې کو پای کی 14 قسمه زنانا مخی بیان شوی چې سره نکاح کول حرام او ناروا دي چې هغې کې صد نسب د وجنه حرام وي صد رضاعت د وجنه حرام وي او صد د سخرګنۍ د وجنه حرام وي پای کې تقریبا 14 قسمونه بیان شوي پای کې یو مور دویم لور خور پپو ماسی اوریرا او خرزا دا و قسم هغه محرماتو چې دا د نسب نو بیا د رضاعتنا رضاعی مور او رضاعی خور او د سخرګنۍ د وجنه خواخي پرکټای دارنګین ګور دا خزوی چې دا انسان باندې حرام وي اوس د دې ځای نه د هغې مخکنو محرماتو بل قسم بیانوي والمحصنات من النساء هغه زنانا چې هغه د خاوندانو والا دي خاوند د هغې موجود دی طلاقه کړې نه ده خاوند یې مړ نه دی نو د دې ښځې د بل کس سره نکاح هغه نه کیږي او هغه حرامه ده چې دې خاوند نه تر څو یې طلاق نه یې اخیستی یا یې خاوند مړ نه یي عدت یې ختم شوی نه یي نو د شته خاوند د ښځې سره نکاح هغه حرامه او ناروا ده بیاړه کې دا خیال راځي چې یاره چې د یو ښځې خاوند موجود وي او هغې له طلاق هم نه یې ورکړي هغې سره نکاح نه کیږي نو دا مسلمانان چې کافرانو سره جهاد وکړي او د هغې نه د هغې بیبیانې د هغې نونه هغه ونیسي او ځان سره راولي نو خصوصا د هغې ښځې چې د هغې خاوندان ژوندي دي او دی نیولي دي
نو دا وینځه د مسلمانانو او دې سره خدا مسلمانان قربان کوي بغیر د نکاح نه الله پاک هغه سره قربان جایز کړی دی. نو د دې خاوندان شته کنه کله دا مالک بل کس له په نکاح باندې ورکی وي خدمت به زما کوي او خزه بستای حالان کې داغي خو خاوند وی په دارالکفر کې خاون موجود دی. نو الله پاک خوې چې د خاون والا خزه سره نکاح نه کیږي نو دې سره څنګه نکاح شو او یا دا څنګه د مالک له بغیر نکاح جایز شو. نو داغي استثناء الله پاک وکړه الا ما ملکت ایمانکم چې وینځي دي نو کداغي خاوندان شتوم دی په دارالکفر کې نو هغه جایز دی مالک له بې نکاح جایز دی او بل کس له په نکاح ور کوي نو جایز ده. داغي وجه دا ده چې په ابتراق د دارینو سره هغه نکاح مات شي چې خاونې دارالکفر کې دی او داغه خزه تاونی ولا او دارالاسلام له درا واسطه یا خاون دارالحرب کې دی او داغه خزه تاونی ولا دارالامن ته درا واسطه نو دا نکاح د خزه او خاون ختم شو. نو کداغي خاون موجود هم دی نو داغي داسې مثال شو لکه چې یو خزه له خاون طلاق ورکړي او داغي عدت ختم شوی داغي سره نکاح کیږي نو د دې سره هم کیږي ځکه چې نکاح مات شو چې کله غال ته پاتې شو خاون او خزه دارالاسلام تراله. دا سوارلس محرمات چې ذکر کی نو بیا به وای د دین بعد چې څومره زنانه دي نو هغه ټول زنانو سره الله نکاح جایز کړی دا خو شرط بدای چې خیراتی نکاح بنئ مہر بداغه د پاره مقرروي مہر به ورکوي. چې مہر مقرر شو نکاح شو د ورکولو په وخت کې دا خزه خاون ته وی چې خیر دې دانیم تا ما پرې خو دا او دانیم را لراکا یا وته وی چې دا ټول مې در تمام کو زه در نه غواړم نو بیا ټیک دا ماپ کولې شي که خاون ته ماپ کین نو ماپ دی کی بیا خو اول نه به مہر مقرریږي. بیا یو قانون ذکر کوي چې اول خو کوشش داري چې یو سړی د اصلي خزه سره واده وکي د وینځ د نکاح نه د ځانو ساتي. کله یو سړی وس نه کیږي د اصلي خزه مہر نشي پورا کوله داغه د پاره کور نشي برابروله ځکه داغه په نکاح کې ډیر شرطونه او مسائل او وینځه خو بس صرف نکاح د نور پکې سنئ داغه څوک دومره مطالبه نه کوي د کورونو او د سامانونو او نور قصو نو د مجبورۍ په حالت کې بیا وینځ سره نکاح کولای شي ودی کی چې د زنانه په ځانو ساتي. که یو سړی داسې وکي کوشش وکي چې ځان د وینځ د نکاح نه وساتي نو دا ډیره بهتري. داغه وجه دا ده چې دا چون کې صرف شهوت پورا کول نه دي د دین الله پاک انسان له اولادم ورکي نو شهوت به پورا شي خود د سه خزه سره نکاح وکا چې سبا ستا بچو له سوق په غورونه نه ورکي سبا داغه سترګې په معاشره کې ښکته نه چې بیا غمورې د صحیح حیثیت والا نه او خلک وي مړه ته خود پلانې زوی ستا د مور څخه حیثیت نه نو ستبا بګلا خبره د کم زنه کې نو بیا هغه په معاشره کې غریب ملامت ای. نو دی وجنا د خپل اولاد د پاره یو خصوص پکاري دا سزه کې بداول نه رشتہ کې چې سبا هغه ته څوک په غور نه کوي سبا د اغستر کې په معاشره کې ښکته نه د عزت په ځای کې بوادو کې او د اصلي خز سره بوادو کې پاک دامن خز سره بوادو کې. الله وی والمحصنات من النساء والمحصنات خاوندانو علا من النساء د زنانونا یعنی دا پتا سو حرامی دی الله الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا زنانا چه مالکانی دستا سو خلاسونا یعنی ستا سو وینزی کداغی خاون شتاوم دی خو چه دارالاسلام ترالنو آغا پا نکاح غستیش ولی چه نکاح مات شو داغی پا ابتراق دا دارینو. کتاب اللہ علیکم دا قانون دا اللہ تعالی دے پتا سبان دی وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
او حلال کړی شوي دي تاسو دپاره هغه زنانه چې ما سوا د دې ستاسو نه دي د دې نه ما سوا چې څومره زنانه دي نو هغه تاسو له حلال دي او جایز دي خو شرط بدای ان تبتغوا باموالکم دا چې نکاح وکئ تاسو د هغې سره ولټوئ هغې لره په مالونو ستاسو سره یعنې معنی دا ده چې مهر له تاسو ورکړئ محسنین غیر مصافحین شی واده کون کی نکاح کون کی مشی زنا کون کی دا شهوت خو هر طرف ته پوره کېدی شي یو سړی دی چې هغه وایي زه خو دومره خرچې سله کوم مهر به م ورکې کور به م ورکې خرچه او نفقه به م بیا ورکې خو چېرته زنا ولې نه کوې چې شهوت پوره شي او جنۍ خپل کور ته لاړه شي او ته خپل کور ته راشي دا حرام او ناروا دي الله وی محسنینا شی پاک دامن شی واده کون کی نکاح کون کی غیر مصافحین مشی زنا کون کی زناگانو نزانو ساتی حلال او جائز نکاحگانو کئی زنا کی د شریعت د خلاف سره سره لوی نقصان داوم دی چې اصل کې د دې واده خپلې پیدې د خپل حکمتونه دي او زنا سره هغه ټولې پیدې ختمیږي د ټولو نه یو پیدا عظیمه پیدا هغه دا ده چې د واده سره نسب محفوظ کیږي او زنا سره د انسان نسب چې دی نو هغه خرابیږي او نقصانی کیږي څه مطلب واده سره چې دی خلق وی دا د پلانی انسان زوی دی او دا د پلانی لور ده پلار دا دی او مور دا ده خدای نخواسته چې کله زنا وشي نو بیا څوک هم دا نه وایي چې دا د پلاني زوی دی بیا خلک وایي د پلار معلوم نه دی نو اول خو نسب خراب شو هغه ماشوم بیا نشي ویلی چې زما پلار څوک دی زه د چا نه پیدا یم بل د وړوکي بچي خرچه هغه په پلار باندې واجب ده او چې کله زنا وشي نو پلار معلوم نه دی نو خرچه په چا لازمه کې دام نقصانو شو واده سره د ښځې خرچه په خاوند باندې واجب ده او چې کومې ښځې څه زنا کیږي نو د هغې خرچه چې دی نو په خاوند باندې چا په هغې چا چې چا سره زنا کړې ده نو لازمه نه ده نو دا ټول نقصان دی که نه هر څه نظام سره ختم شي محسنین غیر مصافحین شی واده کون کی مشی زنا کون کی قرآن کې الله وی واده وکړئ زنا مه کوئ ادا بعضې بدبخته وایي چې سړي ته پی میلاویږي نو په میخه څه کوي چې ساتي یې چې دغه شان درته پی میلاویږي نو په میخه تندر غورځې دا خو د کفارو خبرې دي تا لکه په زرګاو ځله پی میلاویږي خو چې ارامې دي نو د هغې نه به ځان ساتې حلال پی به ګورې فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن پس هغه چې تاسو پیدا واغستا به په دې مهر سره منهن د دې زنانو نه فآتوهن اجورهن پس ورکړئ هغې ته مهرونه د هغې چې کوم مهر تاسو مقرر کړی دی نو هغه مهر هغې له ورکوئ فریضه چې مقرر کړی شوی دی ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو فیما تراضیتم به پاگی که چی تاسو رضا شوی پاگی من بعد الفریضه پس د مقررولو نه خزه ورته وایي نیم راکه یا ټول ماپ که ورته ښځې ورته ماپ کړي ټیک ده ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما حکیما پوهه او حکمت والا خو یو خبره ده دا ټولې ښځې اکثر د خپلو خاوندانو ته وایي بس موږ درته مهر ماف کړی دی او موږ تا نه مهر نه غواړو زما او ستا خو شریک ژوند دی خو چې کله د طلاقو مسله راشي نو اول وی زما هغه مهر به راکړې نو چې تا ورته ماف که نو اوس دې څه غواړې العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه چاته دې څه شی وبخه او بیا یې ترې غواړې د دې خو داسې مثال دی لکه سپی الټی وکړي او بیا یې دوباره سټي نو اوس ولې د سپو عادت ځان کې پیدا کړي مخکې به سوچ کړو که نه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات سوک چې نه لري ستاسو نه طاقت لره
دا چې نکاح کی د اصلو زنانو مومنانو سره. ګوره په قرآن عظیم کې تقریبا د احسان دا لپس چې دی کنه، احسان دا محسنات لپس د احسان نه راغستلی شوی دی. احسان سواد سره په قرآن عظیم کې په 15 معنو مستعمل دی. هر ځای کې به د هغې مناسب معنی کوي. یو په معنی د واده او د نکاح، لکه والمحسنات من النساء دی اول ټکي کې مراد ته واده والا ښځې وي، خاوندانو والا. دویم محسنات راځي په معنی د اصلو ښځو باندې. محسنات معنی الاحرار، اصلي زنانه چې وینځي نه، لکه د اولنی 15 آیت په اول سر کې چې راځي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. دلته د محسنات نه مراد اصلي زنانه دي چې وینځي نه. دریم محسنات په معنی د عفیفات، پاک دامنی. محسنات غیر مصافحات، شی پاک دامنی مشی زنا کون کی. او سلورم چې دنو محسنات په معنی د محسنات راځي په معنی د څه باندې؟ د هغې زنانې باندې چې هغې د زنا نه ځان پاک ساتلی، بالکل یې زنا نه یې کړي. لکه دا بیا سورة النساء کې راځي 91 آیت کې والتی احسنت فرجها، هغه زنانا چې هغې خپل عورت د زنا نه پاک ساتلی او مریم بی بی یادی. او 15مه معنی د محسنات چې دی یعنی د احسان چې دی هغه حفاظت دی. لتحسنکم باسکم، سورة انبیاء 80 آیت کې الله تاسو د پاره زغره پیدا کړی دي چې تاسو په جنگ کې محفوظ وساتئ د دشمن د تورې او د غشینا. نو دا 15 معناګانې دي. نو دلته سوچ کوه ښه، په اول آیت کې د محسنات معنی سوا نکاح والا، واده والا. اوس دی آیت کې مراد څه دي؟ اصلي دي. ومن لم يستطع، څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه طولا د مالدارۍ ان ينکح المحصنات، دا چې نکاح وکړي د اصلو زنانو المؤمنات مؤمنانو سره. ځکه د اصلو خرچه ډېره ده، مهر ډېر دی او د ده وس نشته دی. نو چې نه کېږي او زنا کې مبتلا کېږي نو خیر دی، واده دې وکړي چا سره؟ فمما ملکت ایمانکم، پس نکاح دې وکړي د هغې ښځو سره چې مالکان دي ستاسو خلاصونه یې نه وینځئ. من فتیاتکم المؤمنات، د وینځو ستاسو د وینځو ستاسو مؤمناتونه. خو ګوره دلته سوچ کوئ ښه، یو سړی د اصلي ښځې وس نه لري نو د وینځې سره دې واده وکړي. دا واده چې دی نو د هغې چا دپاره چې وینځه د بل چا ده، نو چې تاله درکوي نو ته به ورسره واده وکړي. او چې کله د مالک خپله وینځه ده بغیر واده او بغیر نکاح، دا وینځه مالک له الله جایز کړې ده، د هغې ډو مهر په ده نشته. بس والله اعلم بایمانکم، الله پوه دی په ایمانونو ستاسو باندې. بعضکم من بعض، بعض ستاسو د بعضو نورو نه دي، یعنې ټول د یو بابا او ابی اولاد دی. فانکحوهن باذن اهلهن، دا اوس د نکاح والا ته وایي چې نکاح وکړې د دې وینځو سره په حکم د مالکانو د هغې. وی جنې سره ته نکاح کې نو مور او پلار ته له ووایې که نه پیغام ولېږي. نو وینځو سره چې نکاح کې نو د هغې مالک ته به پیغام لیږي چې هغه اجازت درکړي نو والا. وآتوهن اجورهن بالمعروف، خو وینځې سره نکاح هم بغیر مهر نه ده، خو مهر لګي صرف. ورکړئ دې زنانو ته مهرونه د دوی د شریعت مطابق. محصنات غیر مصافحات، شی پاک دامنې مشي زناکارې، یعنی ودونه وکئ په هغې سره د زنا نه ځانونه بچ وساتئ، زناګانې مه کوئ. ولا متخذات اخدان، مشي نیونکي د پټو دوستانو د پټو یارانو. اخدان جمع د خدن ده. خدن هغې چاته وایي چې په ګڼه کې د هغې نوم نشي یادولی، شرمیږي او ځان له چې دی نو د هغې سره ډېره مینه لري. اوس خو کار ډېر زیات خراب دی، الله پاک دې چې دی نو د ټولو په حال رحم وکړي. اوس خو هر چا ځان له جنۍ ځان له بیر یار نیولی دی، ولک ځان له بیله چې دی نو یو یاره پیدا کړې ده، او یو ولک ځان له بیل چې دی نو څوک پیدا کړی دی، وایي زه په ده مینې یم.
بس قصه بالکل ګډه وډه ده د ادبار وخت نه دی الله الله او داسې یو څیز راووته چې پخوا به چېرته یو هلک او جنۍ د یو بل سره چې د ډېر وخت پس ملاقات کېده ځکه ټلیفون به نه و څه رابطه به نه وه چېرته په غم کې چېرته په ښادۍ کې چېرته په یو خاص موقع به یو بل ولیده او اوس خو داسې یو سیستم دی چې بس د موبایل زمانه ده باتروم ته ننوځي د اودس ماتې په خیال او چې څه یې خوښه وي نو هغه قصې یو بل ته بیان کړي او داسې یو سیستم پکې راووته چې که ملاقات کول غواړي نو بس کیمره پې آن کا نو بس یو بل به وویني ومه انتهایی حالات دې شیزونو خراب کړل او چې موبایل کولاو کې نو بس بل څه پکې نشته دی خو چېرته یو هلک او جنۍ به ګپ لګوي او هغه ګپ داسې چې ټوله دنیا یې ګوري دې دپاره چې زمونږ په دې موبایل باندې دا څه شی ورته وایي چې دا خلک سیوا شي نو موږ له به پیسې راځي د دې پیسو دپاره خلکو څه استعمال نه کړل شرم د خلکو نه ختم شوی دی حیا د خلکو نه ختم شوی ده غیرت د خلکو نه ختم شوی دی جنۍ د پردي سړي سره داسې ګپ لګوي چې ښځه او خاوند به هم داسې ګپونه لګي او هغه عام په نیټ باندې ته هم ګوره بل به هم ګوري بل به هم ګوري خلک ته خوند اخلي دا مزې اخلي او هغې له ویوز سیوا کېږي هغې له پیسې ورځي معاشره دې خبرو تباه کړه الله دې د مسلمان په حال باندې رحم وکړي ولا متخذات اخدان پخوا به رشتې او نکاحونه داسې وو چې د هلک مور به ګرځېده وایي زما زوی له چېرته غم کومه او بیا به د جنۍ مور ویله موږ به ځو نو موږ به هلک کور وي نو هلک به وي نو لویه مسله به اوس خو کار ډېر اسان شوی دی اوس خو بس نه د جنۍ د مور ګرځېدو ضرورت شته او نه د هلک د مور جنۍ او هلک مخکې نه یو بل ځان له برابر کړي خوښ کړي په موبایل باندې پوره سیستم برابر شوی بس هلک وی هلته لاړ شي او جنۍ چې لاړ شي بس وی خبره شوې ده او که ور نه کې ته خبرېږې نو بس وتې تښتېدلي زناګانې عامې شوي دي د واده نه مخکې چې دی نو د بلا خلکو بچي پیدا شي نعوذ بالله من ذلک ولا متخذات اخدان مشینې انکي د پټو دوستانو یارانو فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فإذا أحسن پس کله چې واده شي دا زنانا یعنی دا وینځې فإن أتين بفاحشة کدی راتللو کې په بېحیایي سره یعنی په زنا سره پس په دی باندې نیم دی هغه چې کم په اصلو زنانو باندې دی من العذاب د سزا نه ګوره وینځه چې ده که نه په هغې باندې دومره پرده نشته څومره چې په اصیله ښځه ده وینځه خو خادمې ته وایي که نه هغه به کله ځینو مالک له به د بازار نه سودا راوړي دکاندار نه نو کله به ورته وایي ما له د پټي نه ګیا راوړه کله به وایي دا د کور نه ډیران بارو غورځوه کله به ورته یو کار حواله کوي کله به ورته بل کار حواله کوي نو د هغې بچ کېدل په نسبت د حرې سره هغه ګراني نو شریعت هغې ته حکم آسان که که اصیله ښځه واده وکړي او زنا ترې نه وشوه نو رجم دی که واده کړی نه دی او زنا ترې وشوه نو 100 دورې دي وینځه که واده کړې ده او که ناواده کړې ده او خدای نخواسته زنا یې وکړه نو 50 دورې به ورته میلاویږي د اصیلې ښځې په نیمه سزا د وینځې ده فعلیهن نصف ما علی المحصنات دلته د محصنات نه مراد احرار دي ښه ذلک لمن خشی العنة منکم دا نکاح د وینځو سره د هغې چا دپاره جایز ده چې څوک یریږي د زنا نه ستاسو نه زنا نه یریږي چې زنا کې به مبتلا شم نو وینځ سره واده وکړه او که نه زنا نه ځان ساتلی شي نو صبر وکړه انتظار وکړه الله چې وس درکړي نو د اصلي ښځې سره به واده وکړي وینځ سره حتی الوسه نکاح ځکه مه کوه چې صرف شهوت پوره کول خو نه دي سبا ستا د بچو مسله ده چې د بچو سترګې هم د خلکو مخکې اوچتې نو دا بخي وان تصبروا خیر لکم دا چې تاسو صبر وکړئ د نکاح د وینځو نه نو دا غوره دي تاسو دپاره والله غفور الرحیم الله دې بخښنه کوونکی او مهربان اول ته وګورئ والمحصنات من النساء خاوندانو والا د زنانو نه دا حرامې دي په تاسو الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان ستاسو خلاصونه کتاب الله علیکم دا قانون دا الله تعالی دې پتا سو باندې و احل لکم ما وراء ذالکم
او حلال کړی شوي دي تاسو دپاره هغه زنانه چې ما سوا دي د دې ستاسو نه ان تبتغوا باموالکم دا چې ولټوئ تاسو په مهرونو خپلو سره یعنی په مالونو سره محسنین شئ واده کوونکي غیر مسافحین مشئ زنا کوونکي فما استمتعتم به منهن پس هغه چې تاسو پیدا واغسته په دې مهر سره د دې زنانو نه فآتوهن اجورهن پس ورکئ هغې ته د هغې مهرونه فریضه چې مقرر کړی شوي دي ولا جناح علیکم نشته گناه په تاسو فیما په هغې کې تراضیتم به چې تاسو رضا شوي یې په هغې باندې من بعد الفریضه وروسته د مقررولو نه ان الله یقینا الله کان دی علیما حکیما پویا او حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولا او څوک چې نه لري ستاسو نه طاقت لره این که المحصنات دا چې نکاح وکړي داسلو زنانو المؤمنات مؤمناتو سره فمما ملکت ایمانکم پس نکاح دې وکړي د هغې سره چې مالکان دي ستاسو خلاصونه من فتیاتکم المؤمنات د وینځو ستاسو مؤمناتو نه والله اعلم بایمانکم الله پوه دی په ایمانونو ستاسو باندې بعضکم من بعض بعض ستاسو د بعضو نورو نه دي فانکحوهن پس نکاح وکړئ د دوی سره باذن اهلهن په حکم د مالکانو د دوی په اجازت د مالکانو د دوی وآتوهن ورکئ دوی ته اجورهن د دوی مهرونه بالمعروف د شریعت مطابق محصنات شی واده کوونکي غیر مصافحات مشی زنا کوونکي زنانه ورته وایي ولا متخذات اخدان او مشی نیونکي د پټو یارانو دوستانو یعنی داسې مه کوئ چې ځان له پټ دوستان ګورئ فاذا احسن کله چې واده شوې دا وینځې فإن اتین که راتلې وکړل بفاحشة په بېحیایۍ باندې فعلیهن پس په هغې نصف ما علی المحصنات نیمه سزا د هغې ده چې پاسلو ده من العذاب د سزا نه ذلک لمن خشی العنت منکم دا حکم د نکاح د وینځو چې دی نو د هغې چا دپاره دی چې یریږي د شهوت نه ستاسو نه د زنا نه ستاسو نه وان تصبروا دا چې تاسو صبر وکئ د نکاح د وینځو نه چې الله وس درکړي نو اصلي سره به واده بیا وکړي نو خیر لکم دا تاسو دپاره غوره دي والله غفور رحیم الله ر بخنه کوونکی مهربانه ذات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث یا الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کا الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړه الله همیشه د خپل کتاب خدمت زموږ نه واخله الله ته په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کا څومره مرګري چې د محلي دي او څومره د لرې نه تکلیف کوي راځي څومره خویندې میندې کورونو کې اوري څومره مسلمانان لرې لرې ځایونو کې د نټ په ذریعه اوري الله ټولو له د دنیا او د آخر خیر ورکړه ټول د هر قسمه شرونو او فسادونو نه محفوظ کا الله د ټولو په حال باندې رحم وکړه ټولو بیمارانو ته الله صحت کامله عاجله ورکړه عبدالرحمن بابا دپاره دعا وکړئ چې الله وله صحت ورکړي نور څومره بیماران دي زموږ والده ده نور مسلمانان بیماران دي الله د ټولو له صحت کامل عاجل ورکړي او الله دې په ټولو باندې خپل فضل وکړي د خپل دین د خدمت دپاره دی ول الله صحت کامله ورکړي څومره مسلمانان هغې بېګناه جیلونو کې دی الله دې په خیر او عافیت سره راخلاص کړي د چا دشمنۍ دی الله دې په ورورولۍ بدلې کړي د چا اولاد نشته الله د نیکان صالحان اولاد ورکړي څومره وفات دی الله دې د هغې ټولو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي چې کوم د دې دنیا نه تللي دي
څومره ژوندي دي الله دې ټولو ته په خپل دین صبر استقامت نصیب کړي. دعا وکړئ ګرمي ډېره شوې ده چې الله د رحمت باران وکړي. الله پاک چې دی نو دا موسم مزیدار کړي، فصلونه به مو سره ښه شي. الله دې د عذابونو او د طوفانونو نه موږ محفوظ کړي او الله دې د رحمت باران په موږ او تاسو راووروي. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وصلى الله